باب ما یذکر فی الفخذ باب د په بیان د هغه روایاتو کې چې ذکر کیږي په باره د ورون کې فخذ ورون امام بخاری رحمه الله س بیان ول غواړي غرض سره غرض بیان د اختلاف ته په فخذ کې چې فخذ عورت دی او کنه دی عورت بعضی وی عورت دی او بعضی وی نه دی عورت د در رجحان دی ته چې فخذ عورت نه دی او سو دلائل ذکر کئی پدی تعلیقات اول قال ابو عبداللہ ويروى عن ابن عباس وجرحد ومحمد ابن جحش ابن عباس او د حضرت جرحد اسلمی او د محمد ابن جحش نه روایت چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې الفخذ عورتن فخذ عورت دا تعلیق سند لحاظ سره دومره مضبوط نه دی وقال انس دا دویم تعلیق دی او حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادر لری کړه او ښکارواله کړه او نورنونو ښکار کړیو نو د دې دویم تعلیق نه معلومیږي چې فخذ عورت نه ده که عورت ونو نبی علیہ السلام ول ښکار کاو تاسو په خبره پوه قال ابو عبد الله وحديث انس اسندو دا انس رضی الله تعالی عنہ حدیث سند په اعتبار سره ډیر قوی دی وحدیث جرحد احود او د جرحد حدیث په احتیاط بنا دی چې عورت ورته وایو نه دا احتیاط پکې دی حتی نخرج من اختلافهم چې د عالمانو د اختلاف نه وځو د جرحد په حدیث چې عمل وکړو دی کې احتیاط دی د عالمانو د اختلاف نه بوځو اگر چې ضعیف وقال ابو موسی غط النبي صلی الله علیه وسلم رکبتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنګونان پټ کړه حين دخل عثمان چې کله عثمان راغی دا د بیر یریس واقعا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې ځوړندې کړې وی بیر یریس قبا سره کوی دی بیر خاتم ورته وای بیا پکې د عثمان رضی الله عنه غوتمه ورکا شو نبی ډېر به تکلف زندگی وا کوی نه بیا خیا خوارات لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کوی کې خپې ځوړندې کړې شیبروست سوکراغ له وای ابوبکر اجازت غواړي وای را دي شیبروست بل سوکراغ وای عمر اجازت غواړي وای را دي لک شیبروست سوکراغ له وای عثمان اجازت غواړي وای را دي نبی علیہ السلام دا جامع په دې ځان باندې او په دې زنګونانو باندې را برابر کړ چاته تاسو کې چې ابوبکر صدیق راغم ته مغه شان وي چې عمر راغم مغه شان وي چې عثمان راغ ځان دې را برابر کدا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اما استحیی من رجل تستحیی منه الملائکه دسی سړی نه زه حیا ونه کم چې ملائکه ته حیا کوي عثمان نه ملائکه حیا کوي ډیر حیاناک نو دی وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنګونان پټ کړ چې کله عثمان راغی نو زنګونان ښکارې دنه معلومه شو چې ورون عورت نه دی وقال زید بن ثابت دا بل تعلیق دے زید بن ثابت وی انزل الله علی رسوله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغلا وفخذه علی فخذی
او د نبی علیہ السلام ورون زما په ورونی خو فسقلت علی د نبی علیہ السلام دا ورون په ما درون شو ځکه د وحی ثقلو حتی خفتو تر دې پورې چې زه ویریدم ان ترزا فخذی چې ما تکړه شو زما ورون مات شو دومره ثقلو درون دی ګوره وفخذه علی فخذی د نبی علیہ السلام ورون زما په ورونی خو ما کبرون عورت په نه بل په ورون ولی خو الکه تاسو په پوهیږئ چې دا ټول تعلیقات دې لپاره ذکر کړل چې سره ورونو عورت نه ده الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب بن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا على صلاه الغداء بغلس فرجل الذي ورجله طلحه وانا رديف بالرعبه فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاط خيبر وان ركبتنا مصر فقيل النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل الإذان عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر قريبا خيبر إنا إذا نزلنا بساعة القوم فساء صباح المرسلين قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقال محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والحديث يعني جيشا قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء الدفر فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي فقال زر وقل جارية فأخذ صفية في ذنبه وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت الدفع صفية في ذنبه سيدة قريظة والنذير لا تصلح إلا لك قال ادعوا بها وجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جحمستها له أم سليم فأخذها له من الليل فأصبح النبي عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نبلا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد سكر السمير قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا اوږده قصه ذکر کوي د خیبر. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر غزا ته لاړ. منګه مونږو کده د سره سحر مونږ به غلسین په تیار کې راکب نبی صلی الله علیه وسلم راکب ابو طلحه وانا ردیف ابو طلحه حضرت ابو طلحه پس شات ناسو فاجا نبی الله صلی الله علیه وسلم په زقاق خیبر. نبی علیہ السلام روانو په کوسو د خیبر کې وای نرکبتی لتمس فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم او زما زنګون لتمس لګیده په خذ نبی الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د ورون سره ثم حسر الازار بیا لری کا لنګ ان په خذه د خپل دغه نه د ورون نه ها انی حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې ما وکړه سپینوالی د ورون د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورې کورون عورت په دی وای خو نبی اسلام ورکا الکه دا خود دا ذکر کا خو مسلم روایت کې دسې ده ثم ان حسر الازار حسر پسې چی دی ان حسر انفعال دی او انفعال لازمی ده که متعدی دی ان حسر الازار لنګ لریشا ان پخیزی د نه دی لری کړي خپل لریش بیا کې د دین خدا نه معلومی کی چورت نه دی پیسې به فلما دخل القريه ترکل چې کلی د خیبر ته نه نوتو قال الله اکبر خربت خیبر خیبر خلاف هلاکس ان اذا نزلنا بساحه قوم مونږ چې کله نازل شو بساحه قومهم ساحه د قوم ته ساحه د کورونو په منځ کې چې کومه فاصله میدان د قوم ته فساء صباح المنذرین ډېر بد د سحر د ویرول شو قالها ثلاثا قال وخرج القوم الى اعمالهم خیبر خلق يهوديان خپل کارونو پټول لاړل فقالوا دی محمد راغله قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا
والخمیس بعض روایتو کې دسی دي چې دسی ویل چې محمد والخمیس محمد راغله دی او لخر مر سره یعنی جیش ته خمیس ځکه وایي چې لخر پنځه سي میمنه میسره مقدمه او ساقی او مینس کې چې قلبي الکه په پوج مینس کې امیر په مینس کې د مینس کې ځکه کوي چې بنا د جنگ په امیری که امیر ختم شي او شهید شي نو بس جنگ ختم شي بیا دا نور خپې نه ټینګېږي امیر ځکه په مینس کې دا نور ته دفاع کوي قال فاصبناها عن وطن مونږ دا د خیبر اونیو څنګه مونیو عن وطن په زور مونیو دې کې اختلاف دی چې خیبر په زور فتح شوه که په صلح فتح شوه او که بعضې په زور او بعضې په صلح او بعضې په جلا وطني قبول کړه همدا راجحه ده ډېر خلکو پکې بعضو صلح وکړه بعضو په زور باندې ومانه مړه پکې شو بعضې وتښتېدل وایي موږ ځو وطن پرېږدو لاره راکړه بیا به ټولو روایاتو تطبیق راشي فجمع السبیو وینځې راجمع شوې چې کومې نیولې وې په جا دحیه کلیبي راغی دحیه ابن خلیفه الکلیبي دا صحابیو فقال یا نبی الله آتینی جاریتا من السماء ته وینځه د دې سبیو نه راکړه د وینځو نه فقال نبی علیه السلام ته اذهب لاړ شه فخذ جاریتا یو وینځه واخله په غزه صفیه بنت حویی فجاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ته یو سړی راغی دا سړی نه دی معلوم چې څوک فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نبی الله آتیت دحیه صفیه بنت حویی تا دحیه صفیه بنت حویی ورکړه سیده قریظه والنذیر د بنو قریظه او د بنو نذیر سردار د زکه د حویی لور د کنه او حویی سردار لا تصلح الا لك دا نه د خمه کرتا د پاره چې تی ځان لنیکا دا مصلحت پکې او چې خلک ایمان وروړي قال ودو بیا راو غواړی ما ته دحیه بها سره د دې جاریه فجا بها رای وستو په راغه دحیه بها د دې وینځ سره سپی سره فلما نظر الیها النبی کله چې نبی اسلام دې ته وکتل قال خذ جاریه من السبی غیرها یو وینځ د دې وینځو نه واخله غیر د دینه قال انس وی فاتقها النبی صلی الله علیه وسلم وتزوجها نبی علیہ السلام آزاد کړو نکاح ورسره فقال له ثابت ورته وی یا با حمزه نصر جدن وی ما اصدقا مہر سور کړو قال نفسها اعتقها وتزوجها ځان د دې اعتقها نبی علیہ السلام آزاد ک دی لرا وتزوجها په نکاح کړه یعنی دا اعتاق مہر زمنګ مذهب کې اعتاق مہر نه جوړي معنا دار چې د مہر نکاح سبب خو اعتاق شو او مہر مؤجل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تدا جائز حتی اذا كانت بالطريق جهزتها له مسلم تر دې چې بلار را شو واپس شو برابر کړل دا سفیه له نبی علیہ السلام ته سلیم فاهدتها له نو هدیه کړه دا دلرا فاهدتها له معنا د واده ترتیب ورته برابر ک و احداث زفاف ته وای زفاف چې خزه د خاون کور ته منتقل شي ډوله لاړ شي دې ته سوي زفاف من الليل د شپې فاصبح النبي صلی الله علیه وسلم عروسا نبی اسلام سبا کا عروسا په داسې حال کې چې شادي شوده عروس سړی تم وای او خزه تم وای الکه ټول دی رانه نو چې باران دی الکه دروازه ما بندو تاسو په خبره پوه شئ عروس چې واده وکي اول وخت دې ته خزه تم عروس وای او ناوي او سړی لسوي واده زلمه ورته وای عروس فقال من كان نبی اسلام من كان عنده شيء فليجيبه چا سره چې صحیح نو راتک دی پیو کې بدیس اچھا سره چې خوراک کی راوړی وبسطا نتان او د سرخان خور ک نتا د سرخان ته وای چې د سرمنی فجعل الرجل يجيء بالتمر یو سړی با کجوري راوړي
چې ما سره دا دي. وجعل الرجل يجيء بالسمن غړي قال واحزبوا قد ذكر السويق ستیم ذکر قال فحاسو حسن حلوا ته جوړ کړه فحاسو دوی تیار کا حس حلوا حس اصل کې ګډوډې شنت وای کجوري واچي او غړي واچي او دغه واچي دا غړي واچي دا سيزونه واچي دا او ګډوډي کی او ور سره عقد واچي عقد په دې کتابونو کې دي چې پنیر ته وای دا دغه لا وای پنیر لجبن وای عقد قرت ته وای ټوکړي دا ټول سره ګډوډ کی پکانت ولیمت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پکانت شودا ولیمت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام د واده ډوډۍ واده الکه په مطلب مطابقت باندې پوښي ترجمه الباب سره په کمزې کې وا چې زما ورون د ورون سره لګي دا الله پی کم تصلی المرأة من خزه په څومره جوړو کې منځ کوي یو اختلاف ته اشاره کوي بعضی وای یو جوړه کې به خزه منځ کولای شي چې ټوله پکې پټي بعضی وای 2 ضروری دي بعضی وای 3 ضروری دي بعضی وای 4 خزه له ضروری دي سپیزار ببیل او خمیز ببیل او لپټه ببیل او د سینې د تړلو شی ببیل. وقال اکرما لوارت جسدها فی ثوبن کچرته پټ شي جسد لري په یو کپړه کې جایز دی دا د تم رای هم دا آیا الله قال حدثنا ابو اليمان قال قرنا شعيب بن سوري قال قرني وعروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في بروقهن ثم يرجعن الى بيوتهن لا يعرفهن احد. نبی اسلام علیه السلام منځو کو خزی بد د سر راتله مؤمنات ځانونه بیران غختیو په غټو صادرونو کې مرود غټو صادرون د ثم يرجعن بیا بدیلا بیوتهن کورون تما یار په نه اچا بنه پیجندل غټو صادرونو کې بباندې ګور یو صادر به ځان نه راته وکړو کی الله باب اذا صلى في ثوب له علام ونظر الى علم جب سره منځ کوي په دې کپڑا کې چپاغي کې ګلو نه او دغه ګلونو لګوري نه خلا علام نه خلا الکدا خندا سره مشغوله کینو کراهت په کې راځي تنزیهی الله قال حدثنا احمد بن يوسف قال اخبرنا ابراهيم بن صالح قال حدثنا ابن شهاب بن عروه قال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصه منها اعلام ونظر الى اعلامها نظره فلما سبق قال اذهبوا بقميصه هذه الى رجال واتوني بان بجاريه بجام فانها الهتني انفا عن صلاتي وقال هشام بن وكان ابي عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت امضي الى عينها وانا في صلاتي فاخاف ان يفتنني. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل منځو کې په خپي خمیسه په وشړای لا اعلام چې ګلونه پیو فنظر الى اعلام ګلونه لکتل نظرتن علما ان سره فقال اذهبوا بخمیستي هذه دا شړای زماوي سي ابو جهم واتوني بان بجانيه ابي جام ابو جهم ان بجانيه راوړي ان بجان ان بجان علاقه دغه کې بساده جوړې دي چې ساده کمې جوړې شي وی دی قراو پاین الحد نیانه پنځه کدي زغه قریب کړي و ما دې ته چې اوسې قریب کړي و ما چې غافل کړي وي الحد نی دا معنا نه چې غافل کړي و معنا دا چې قریب کړه ما غفلت ته ځکه پیغمبر نه غافل کیږي دا خدای دې یاد ان صلاه وقال سام مع نبی عائشہ قال نبی زم انظر الى عالمها وانا في صلاه اخاف ان يفتنني زوی دم چې په فتنه کې به واچي اخاف نه معلومیږي چې غفلت واقع شوه نو قرب راغله باب ان صلى في ثوب مسلب او تصاویرا هل تفسد صلاته باب د بیان دی کې چې سړی منځو کې بده سي کپړو کې چې صلیب نه خای په صلیب به جنای دسه نه خای دسه د جمع نه خد جمع صحیح شو دا صلیب دا يهوديان وای منګ عیسی علی السلام وجلې ده دا د دینه او عیسایان هم دا نه خکاری او برکت لپاره عیسی علی السلام په دې طریقه وجل شوی او موږ د عیسی علی السلام د موت قائل نه یو د شهادت او د قتل وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم دا زموږ عقیده ده صلیب دا ده الکه تاسو د صلیب نه دا دلته چې دغه کې دي کنه دا
دا خلک چې ټی راچوي دا ټیم د دې صلیب نښه ده دا غټې کالري کنه دغه پکې راځوړندي دا یې ولې را دا لکۍ د صلیب نښه دا مسلمانانو نښه نه ده لکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه شئ نو صلیب نخی په کپڑے کې یا پکې تصاویر یا مونږ پاسې دی که نه پاسې دی وما ینهی من ذلک هغه چې د دې نه منع راغلی نه مونږ نه پاسې دی مکروه دي په مکروه تنزیهي دي داسې جامعونه ځان ساتل پکار دي وایه قال حدثنا ابو معمر بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشه سترت في جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابي ديان قراما هذا فانه لا تزال تصابير القارئ في صلاته یو واړه پرده و د عائشې رضی الله تعالی عنها قرام وړې پردې ته وایي سترت به جانب بیتها دې پټ کړی په دې باندې طرف د کوټې درې نبی علیه السلام ورته ایمان لرې کا قرامه کې دا پرده دی هذا فانه لا تزال تصاویر تعرض فی صلاتي تصویرونه ما ته مخې مخې ته کېدل ځلېدل فی صلاتي په مانځه زما کې باب الکا نو دغه صلیب خو پکې ذکر نشه تصاویر پکې ذکر خو صلیب ته به طریق الاولا معلوم شي تصاویر والا کپڑا کې منځ کېږي نو د صلیب پغې کې خو خود باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه باب د په بیان د دې چې یو سړی منځ کوي په کوټ د چا کې ورېخمو کې بیا یو باسي فروج اصل کیا غټ کوټ ته وایي چې شاید غي شاکه دغه چریواله الکه و په خوا به کوټونه وکنه بعضی کوټونه خو داسې یو سوري دغه پکې دلته او یو دلته او دا به مخکې په خوا بچونه دلته به پکې یو سوري و الکه کتلیم نه دي کنه داسې دغه باندې به و فروج هغې ته وایي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال اوتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليه ولبسه وصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين نبی اسلام ته چا هدیه ورکا کوټ د حریرو د ورېخمو وای چا مونځ پکې وکړو سمن سره په پنځو نسان شدیده بیا مخ راواړو دا یوست په سختو زرو ایستو سره کلکارې لکه ډېر بدې چې ګڼي وقال لا ينبغي هذا للمتقين پرهیزګار خلکو لدانه د مناسب چې وایي چې پوه شي متقیانو لدانه د پکار چې دا وایي باب الکه دا خو سوال دی چې دی کې خو ورېخم دا خو متقیانو ته نه چې چاته نه دی ښه جواب دا دی دا د ورېخمو د حرمت نه مخکې خبره وه باب من صلى باب فی الثوب الاحمر باب د بسرې کپڑے کې چې سره جوړه سړی واچي سره جوړه څنګه ده ښه نه ده په که د ښځو سره داسې سوروالی چې د ښځو سره مشابهت زیات راځي بیا مکروه تحریمي ده او که داسې سوروالی چې د ښځو سره مشابهت نه راځي نو بیا مکروه تنزیهي ده لکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن ابي زيد عن عون بن ابي جعفر عن ابي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورايت بلالا اغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلديه صاحبه ثم رايت بلالا اغزع نزلا له فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في قلة حمراء مشتمرا صلى الى العنزه بالناس ركعتين ورايت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزه او پی بی نبی جوحیپه د پلار نه روایت کوي چې هغه وایي ما نبی علیه السلام ولیدو فی قبة حمراء په سره خیمه کې و قبه خیمې ته وایي حمراء سره من ادم د سرمنې ورایت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال مې ولید چې نبی علیه السلام ته د اودس اوبه راوړي ورایت الناس یبتدرون ذلک الوضوء او خلق مې ولیدل چې تیزی کوي منډې راوایي ذلک الوضوء دی اودس اوبو ته نبی علیه السلام نه به پرېوتې هغه به یې رانیولې لاسونه به یې ورته نیولې ځمکې ته یې نه پرېوت فمن اصاب منه شیئا چاته به چې د دې نه څه شی ورسېده تمسح به ځان باندې به یې موږلې
ومن لم يصب منه شيء چاته بسونه رسي اخذ من بلل يد صاحبي د مرګري د لاس د لندوالي نه به لګ لاس به پیلون کو په مخ به موکلي دا د برکت د پاره کولې چې دا برکت د نبی اسلام مستعمل یو بسمره برکت دي سمرایت بلالن اخذا بیا مې بلال ولید اخذا شی دی ورپسې انا ذاتن انا زای را واخسته نیزه پرکزا بزمکه کې خخ کړه وخرج النبي زام په حلتن حمرا نبی رسام بسره جوړه کې راووتو مشمرن چې بڑے بډواله وي صلی الله العنزتی دی عنزیت منذ کبن الناس خلق ته درکاتا ورایت الناس والدواب او انسانان او ساروی مولد یمرون بین یدی العنزا د دې نيزه مخ کې ته تیریږي اصل محل استشهاد د باب سره مناسبت در چې نبی علیہ السلام وروته په حلتن حمرا پسره جوړه کې سره کتیز نه خیر دی کتیز سره وسړو د پاره دانه دسي صحیح ده او بازي وینا کتیز سرم نه سره سړو لنه دسي خدل ته حلتن حمرا راغلی دا وای دا سره نه وبل رنگ خو خطونه پکې سره راویل سرخ کار شوی دا لکه دا تعویل بعید خلق کوي تاسو خبره پوهیږئ شین صادر راغله د نبی علیہ السلام آئے کوم عالمان وای چې مطلب دا چشنه کرخی یا بل رنگ سری کرخی دا صادرونه او دا سيزونه خلق جوړی کنه او هغه دې ته سوچ نه کوي چې د نبی علیہ السلام ترتیب څنګه و مغه صادرونه چې جوړول خنوا مغه شان خولای چې جوړولې صحیح ده دغه په کې لکتل کنه د احادیث ته دا چې عالمان کاروبار کوي نو بیا به دې سيزونه لدغه عوام غریبانان غو نه دي خبر عوام مولا بوزي کارخانه افتتاح ته کارخانه په مشهوري او مولا بلکار نه کوي صفت کوي دا جی سب ډېر خسړې دی دی جی سب ته بدا کاروبار دغه کامیاب د مولا په دې حدیثو نظر نه جدا شی ورته سنت طریقې ته برابر کم وګتای نظری چې رخصتې کوم چې ګوتای بچنګي تاسو په خدای یقینو کې چې دې څه ده کنه دا د مولا ټوله توجه چرته لپاپې شریفې ته ځکه ګرځي چې څنګه بیا غدا مشوره نه ور کوي چې دا مشوره ور کې چې د سکار بکې خدا کنا باب الصلات په ستو باب د بیان د مانزه کې په ستو په چت ستو جمع د سطح د چت بر بام باندې سړې مونږ کوي والمنبر په منبر باندې والخشب په لرګو باندې مونږ دی باب کې دې ته اشاره کوي چې دا ټول جایز دی بعضی تابعین نه منقول چې په چت نه دی جایز که سجده په پزماکه لګي سجده څه ته وای وضع الجبهه على الارض او برچت خو دغه نه دی په لرګین خانه دی چې منځو شي او په منبر هم نه کېږي زیارت کوي چې نه دا ټول جایز دی هم در جمهور رائے ده قال عبد الله ابو عبد الله ولم ير الحسن حسن بصری باک نه دی کړلې ان يصلي چې سره منځو کی علی الجمد په واور باندې په واور سره منځو کی نو دا هم بس مکانش والقناطیر یا په پل باندې وین جرا تحتها بولون اگر کلان دي میتیاز رواني په پول مونږ کی او فوقها یا بر میتیاز رواني د چت د پاسا او امام حیات مخ کی رواني اذا کان بینهما سترتن چې د دوه په منځ کې حایلی صحیح حایلی لکستاو د لاندې میتیاز په منځ کې پول لیکن وصلى ابو هريره على ظهر المسجد ابو هريره د جمعه په چت باندې مونږ وکړ په صلات الامام د امام مونږ امام وصلى ابن عمر على الثلج ابن عمر په واور مونږ کړه دي وا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سهل بن سعد من اي شيء من ضروب وقال ما بقي في الناس عنه به مني ومن اصل القامه عامله فلان المولى فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الى وسع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه وقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم رجع فقرأ فسجد على الارض ثم عاد على المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع راسه
راسه ثم رجع قهقرا حتى سجد بالارض وهذا شان. قال ابو عبد الله قال علي بن عبد الله سالني احمد بن محمد عن هذا الحديث قال وانما اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس ولا باس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت فان سفيان بن عيينه قال كان يسال عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال نعم. ابو حازم وی خلکو د سهل ابن سعد نه تاسو کو من ای شین المنبر د رسول الله صلی الله علیه منبر د سشي نه جوړو فقال ما بقي في الناس اعلم به مني په دې خلکو کې هیڅوک نه دی پاتې چې خپوي په دې منبر باندې زمانہ ولې ځکه د اخر من مات من الصحابه بالمدینه المنوره مدینه منوره کې د ټولو نه اخري صحابي دی او چې وفات شاته هجری کې وفات شو. یا وی هو من اصل الغابته د غز د ونې نه او د ځنګل اصل غز د وی غز پیژنې غزونه ونې پیژنې او غابه ځنګل ته وي د ځنګل د اسو عملو پولان جوړ کړو پولان دا پولان څوک دی بعضی وی قبیصه نوم او بعضی وی میمون نوم او بعضی وی باقوم نوم مولا پولانا تر پلان کې آزاد شوی غلام رسول الله صلی الله علیه وسلم وقام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم هینا او میلا نبی اسلام په ودرې د چکل جوړ شو د دین مخ کې به نبی اسلام چې بیان کاو نو ستنه واغیله به دغه کاو تکیا به لګو استوانه حنانه ورته وسمستا ان خسته استوانه حنانه په لیکل حنانه ورته ځکه حنانه جړیدون کی چې نبی اسلام ته منبر ته وخت دستنی جړل داسې جړل لکه ماشوم چې چغي وي ټول خلکو اوریدا دا معجزه وا تاسو په پوښی مثنوی کې مولانا ایروم دا قصه په شیرونو کې بیان کړی دا او استن حنانه از هجر رسول نالمه کرچو ارباب عقل وای د حنانه استنی د نبی اسلام په هج جدای کې د سچغه وهره لکه خيار سړی چې چا پسې چاړي نبی اسلام ورغه او الله سے ته تاو کدهستنه نه سینای ته کې را تیرا نږدې کړ نو مولانا روم سے وای کنا گفتم مستندت من بودم مزمن تاختی او بر سر منبر تو مسندت ساختی هغه ورته ویلې چې ستاره تکیا زه هم زمانہ لري شوي او منبر ته تکیا زه جوړ کوز بز سکوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل کړي خو خی نو تا بده سي میوادار شي چې تر قیامت پورې ستاسو میوې نه خلق خوراک کوي او کنه دا د خو خی چې دلته بده دپن کو قیامت کې به بیا جنت کې به مونږ سره وي دا مې خو خدای چې جنت کې تاسو مالته دپن کړم دې ځکه چې کوم ځکه دا استوانه حنانه پیلر دی کنه دغه ځکه دپن شوی لکه تاسو په پوښي جنت کې د پنداسم جنت دی کنه ریاض الجنه ووزع فاستقبل القبلة نبی اسلام قبله تمکبر وقام الناس خلفه فقرا وركع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم رجع القهقرة بیا د منبر نه را واپس قهقرة شاته راتلو ته وای شاته راغله فسجد على الارض سجده بزمکو ثم عاد على المنبر ثم بیا منبر ته وخته ثم قرب قرات وک ثم ركع ثم رفع ثم رجع قرات سجد بالارض فهذا شان ودای شان الکا دا منبر د درې پوړیو اصل کې زمونږ د جمعتونو کې چې دا منبرونه ای کنه دا صحیح نه دي منبر د درې پوړیو د درې صحیح دا شاته به ورسره تکیا څلورم او زمونږ د منبرونه د دوه پوړیو شاته تکیا ورسره ها په کاردار چې را ناشتي زینه پټ کی څوې درې به شاته دا دومره ځای چې ده کنه دا مر سره وي صحیح ده نو نبی علیہ السلام په دویمه ولاړو نو چې مانځله براته نو دوه قدمه به متصل راته او دوه قدمه متصل خیر د درې قدمه متصل وهل بند یادار چې عمل کثیر هغه وخت کې جایز وو مانځه کې رسته ممانعات را بل مسله دار چې امام په اوچت ځای یا مقتدیان لاندې دا مون څنګه ده دا جایز ده او ال چې یو غز عمرې غز دی ته وي
سلیریش ګوتې ګز دی ښه یو ګز چې امام اوچتي خیر دی خو چې د دې نه زیات شو نو بیا نه کي او که ډېرې هم وي خو چې څه مقتدیان ورسره ولاړ وي او څه لاندې نو بیا خیر دی بره چت باندې امام او څه خلک ورسره بره څه لاندې بیا خیر قال ابو عبد الله قال علي بن الانصاري احمد بن محمد هذا الحديث قال وانما اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فلا باس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت فان سفيان بن كان يسأل عن هذا كثيرا اغنى بدي بارك له تپوس کېده ولم تسمعوا منه دا غنه غبتا سنه وريدل قال لا واه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن طويل وعن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجمع شساقه او كتفه وهذا من نساء اشاره فجلس في مشروبه له درجه عن جزء الذي باقى واصحابه يعرفونه فصلى به جالسا وهم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به واذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما ونظر لتسع وعشرين فقال يا رسول الله انك عليك شهر فقال ان شهر 29 نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اسنه ورزیدل او خپای زخمی ورونه زخمی شوی او دا پونډای او کتی په یاوله جهج د زخم ته وای چې دنه نه او خپتاوش دنه زخمی بار نه و اعلی من نساء د خزنه اعلان کړي و قسم شهران میاش په جلشه په مشربتن په ډیوډای کې ناس له چې د دوا ډیوډای په جنې بر د کوټه د پاسه ورکه شانې کوټه نه سړې جوړ کی درجه من جزء النخل چې زینې د تیرانو د چانه د کجیر نه پتا وا صحابه تر يهودون او فصل بهم جالسان نبی اسلام دوی ته منځ ورک پتا سال کې چناست وهم قیام نو دوی ولاړو دا زموږ مذهب کې جایز دي فلما سلم قال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا سجد فسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين نه هجرت وشي کوټ تراغه او الای د میاشتې کړي وقال يا رسول انك عليت شهرا طويلا د میاشتې کړي فقال ان الشهر 29 دا میاشت نه هجرت ده باب اذا صاب صوب المسلم راته اذا سجد بعد د بیان د دې کې چې اولګيږي د مصلی جامع د خزه سره چې کله سجده کوي پوه نشي مخکې خو حدیثونو کې تیر شو چې خزه سره لاس کول دا ناقض وضو دی عند البعض نو چې لاس ناقض وضو دی اختلاف دی پکې نو چې جامع ور سره په مانځ کې ولګي نو کم نه کم مکروواله خو به کې راځي کنه نو دې باب کې چې نه مکروواله پکې نه راځي قال حدثنا مسدد بن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاء وانا حائض وربما صام في سوق اذا سجد كانت وكان يصلي على القبرة میمونه رضی الله تعالی عنها وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مونږ کوو او زه به مخې له پراتاو او زه حایزم او ډېر کړه تبا صابني صوب وې ځاسه ما ته براور رسیدلې د کپڑے برا سره ولګېدلې چې سجده به کوله قالت وكان يصلي على الخمره نبی اسلام به مونږ کوو په وړي مصلی باندې خمره جانی ماس ته وای ورکوټه جانی ماس چې ټول په نه ځایږي په باری په او سجده په کوي باب الصلاه علی الحسیر باب د بیان د مونږ په پوزي باندې وصلى جابر ابن عبد الله و ابو سعید په سفینه جابر رضی الله عنه ابو سعید په کشته کې مونږ کړي ده قائمن په ولاړه کشته کې په ولاړه چې د غرزیدو خطر نه سړی مونږ کولې شي وقال الحسن يصلي قائما مونږ به کوي په ولاړه مال مې شق على سابق ترڅو چې سختی نه راغلي په مرګ رستا يدور معها ګرځي بد دې سره و الا فقاعدا او تکلیفونه بیا په کشته کې پناسته کوي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلتصلي له انس رضی الله عنه فرمایي چې زمونږ نیا ملائکه نبی علیہ السلام ته دعوت وکړه ته خوراک نه صنعته له چې دې نبی علیہ السلام له جوړ کړو چې موږ ته ټوټای کړی فاکل منه نبی علیہ السلام ته خوراک وکړ ثم قال قوموا پاسي فلو صلي لكم چې مونږ درته وکم
نو د برکت د پاره به برکت مونږ کوو بیا به دعا ورته کوله د خلکو له قال انس وی فقمت الى حسين ز پوزي ته پاتین بلنا چې زمون وخت اسود د تور شوو من طول مالو بسا د ډیر وخت نه مالو بسا چې د استعمالي تور شوو پوزیم لیدل د تور شي چې دغی فنزحدو بماین ما وسلو په وبو چې لک سپاش فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم وسپپتو او موږ سب جوړ کو زور پسې سب شم ول یتیم وراءه او یتیم هم د شاتو د انس جون ورور د ماشوم والعجوز من ورائنا بډای زمون شاته ودرې د ملائکه وصلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتین سمن سره به مخرا وګرځاو بیا رست راضی باب دی کنه چې بعد بیان د دعا کې درې کارته نه بیا وای موږ له دعا مو به دعا م کړو بس دې درود شریف الله صلی